پاره لوی عذاب دی لوی اشاره ده چې کنه عذاب شو هغه دنیوي عذاب شو ده نو دا دسی شو لکه الله تعالی چې قرآن شریف کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون وړوکی سزا مونږ ورکو د لوی سزا نه مخکې دې دپاره چې واپس شي دا مهر دا سزا ده بل تبع الله علیها بکفرهم دا د کفر نتیجه ده او سزا ده دنیوي او آخرت کې بیا عذاب عظیم دی پوه شولې نو دا بیخي هغه اشکال یې څه کړو نو ختم کړو څه مطلب دا معلومه نه دي اصروا على الكفر کفر کو فکفر ویلې دو حتی خبره ورسېدله چې یوه سزا ورته دنیا کې د ختم میلاو شوله مهر پې ولګېږي او دویمه سزا به په آخرت کې د عذاب عظیم تاسو پوه شولی پې لکه د مؤمنانو دپاره دنیا کې بدله هدایت شولو اولئک علی هدی من ربهم او آخرت کې فلاح دی نو د دې دپاره په دنیا کې څه شولو غفلت شولو کنه اغي سره هدایت شولو دې دپاره غفلت او مختومیت شو مختوم شو او آخرت کې د دې دپاره عذاب والعذاب کالنکال عذاب او نکال دا دواړه یو شی دی بناء و معنا بناء معنی وزنا و صيغه ها په شکل او په وزن او په بنا کې یو شان دی فعال وزن دی ومعنى او د دواړو معنا هم څه ده یو ده ها څه ده یو ده پوه شولې په خبره باندې تقول توای اعزب عن الشيء اعزب ونکل عنه د دواړو یو معنا ده اذا امسك اذا ولګه خبره اعزب عن الشيء ونکل او پلان کې راولګېدو اعزب عن الشيء ونکل عن الشيء امسك بن سجلو او عذاب ته عذاب وی هم ځکه چې دې سره سړی بیا د هغه جرم نه بیا بند شي بیا له خواله نه خلق یو سله بیا لاړ شي خواله دلته پوهېږې نه هغه وي زما څه کار دی پوه شولې اوس پې پوه شولې فجعلناها نکالا لما بین یدیها فجعلناها دا ما نکال وګرځو عذاب عبرت عذاب داسې عذاب مې وګرځو چې د دې سره به نکول راځي واپسي به راځي امساک بندیز به راځي بیا به وله خواله نه وي ولکه تاسو نه پوهېږئ اوس درته وایي چې ومنه الماء العذب د دې وجې نه اپیس صاحب خوږو اوبو ته عذب وي ها لأنه ځکه دا خوږې اوبه نه دي یقمع العطش دا تنده زایله کی او تندې ته وي چې ګورې د ده خواله بیا رانه شي ها ځکه زه خواله راغلی وم پوه شولی د خوږو اوبو سره تنده ختمېږي خو ګورې کمې خوږې په چینی خوږې نه د اوبو خپل خوږوالی ها پوه نه شولی پې کنې دې سره خو تنده ښه سیوا کېږي شربت یې چې سړی وڅکي نه ښه تږی شي که نه د اوبو خپل خوږوالی هغه زمونږ د تختبند اوبه دي هغه چینو خالصې پوه شولې چې هغې سره څه تنده ختمېږي ها هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج ګوره ملح اجاج د پنجاب اوبه نه چې هغه الټه سړي لړه ډکي پوه شولې په خبره باندې لأنه يقمع العطش ويردعه او ټیل وخی ها رد امانه شړی سلره عطش لره او تندې لره ولذلك او د دې وجنه چې خوږو اوبو دا صفت دی نو سمیه نقاحا دې ته څه وایي
نو قاخ په معنا د کاسر سره ماتون کی سره تند سکی ماته کی و فراتن او دې ته سوای فرات ورته وای دا سم هذا عذب فرات راغلی کنه دا خوږی دی او سمې خوږی دی ها نو فرات ورته ولي وای نه دې فرات کې اصل کې قلب دی رفات دی اصل کې ها څه دی او رفت ویلی کیږي یو شی ماتول او زری زری اذا كنا عظاما ورفاتا اذا كنا آیا چې کله مونږ اډو کې شو او رفات مان مات اډو کې شو بیا انا لمبعوثون فی الحافره نو دې ته پراتم زکوای چې دا ماتول کې هتن د سکی دې پوری پوښولې اے د عذاب معنا څه شولو امساک او بندې دین سړی قلار شي ها بیا ولخواله ثم تسعا بیا پکې تعمیم شو فراخی فکې او شو لپاره لفظ د عذاب کې ها پوېږي په اطلقه اطلاق وکړلې شو علا کل علم په هر هغه سیز باندې چې هغه دردناکي ها اے هر درد هر اے درد والا سیز تسوی عذاب او فادهم چې هغه په سړي ګراني ها اے هر هغه تکلیف هر هغه دردناک سیز چې پتا سي ګراني وَإِن لَمْ يَكُنْ نَكَالًا اگر چې سني اے نکال نی نکال سمانا اے عقابا داس سزانی يردع الجانیه چې جنایت کون کې را وګرځوي عن المعاودة د دوباره کولو دا جرم نه نه پوهیږي اے لکه مثلا پتا تکلیف راغی تب در باندې را ډېر ستړي ده بل سي دام عذاب دی خلق وی بڑا دا اوستا پلان کې څه عذاب دی هغه تم عذاب دی دا هغه د وجه نه دته درد دی او هغه په ګران وندي پوښولې نو تا قاضي سے په اخر کې وی چې په هوا اعم منهما په هوا دی عام دی منهما د نکال او د عقاب نه اوس عام شلو ها عذاب څه شلو عام شلو د چانه د نکال نه او د سنه ما ته ګوره عقاب هغه توای چې ما یکون عقب الجنایت چې د جنایت نه رستوي نو ورته عقاب وای ویږي او نکال ورته کله وای چې تا راوګرځي نو بیا ورته سوای او عذاب دات عام شو ها دې څه دا خو هر علم فادحت وی خواک د جنایت نرستو وی او کنه وی خواک تارا ګرځي او کنه را ګرځي ټول ته څه شنو ولکه تاسو په نه شولې به ها عذاب څه ته ویل کیږي الالم الثقيل مطلقا درون تکلیف درونه خواک د جنایت نرستو یې کمخ کی خواک تارا وګرځي او کراو او نکال خاص شلو او عقابم څه شلو خاص عقاب کې رستوالی جنایت نه رستو وي او نکال کې به نکول او راګرځېدل اوس په پوښ ولې وقیل او ویل شوی دی چې اشتقاقه من التعذيب دی مشتق دی د سنه تعذيب نه استاد حاشی په اعتراض کړي چې ثلاثي هو لا يشتق من المزيد ثلاثي لا يشتق من المزيد مزيد يشتق من الثلاثي پوهیږي جواب دار چې دا ثلاثي نه دی دا عذاب ها دا اسم مصدر دی مصدر تعذيب دی دا نوم دی دا عذاب ها دی پونه شولې لکه سلام د تسلیم نوم دی تسلیم مصدر دی او سلام کلام د تکلیم نوم دی اسم مصدر دی پونه شولې تعذیب ستویلی کیږي الذي هو ازاله العذب خوګواله زایل کول ښه خوګواله اے د باب تفعیل یو خاصیت ازاله ده کنه نه ازاله العذب د چانه خوګواله زایل کول ښه څنګه ما ته ګوره ته اوس ناسې خبر خو چې پړق شي څوک دله
دې مخ له یو څپېړه درکړي دا مخ دې مخکې خوږ و او اوس خوږوالی یې لاړو خلک وایي څه چل دی را سره وکړو نو دې ته څه وایي ازالتون دا اسې حالت خوږ دی که نه چې نور خواږه نه جو دا هم خوږ دی خو چې پړق شي څپېړه درنه څوک وتمبي نه هغه عذب او خوږوالی دنه بوتللو که نو تعذیب کې معنا د څه شوله د ازالتون لکه تقضیه ویلی کېږي ازالت القضا سترګه کې خسنه لاړلو نو تقضیه څه ته ویلی کېږي قضیته معنا ازلت القضا ما ولا د سترګې نه څه لرې کو او تمریض څه ته ویلی کېږي ازالت المرض تمریض ویلی کېږي مریض لا حوصله ورکول د هغه تبه تسلي کول هغې سره پوره مرض لاړ شي ښه پوهېږې بعضې ډاکټر هوښیاري که نه تمریض کې او بعضې امراض کې هغې په مرض کې خو هغه اوهو بس ته مخکې ولې نه راتلې تا خو ځان ځای ته رسولی دی ابوالویس فرما لا باس طهور انشاءالله مړه بیهی برابرې ها دې دې پورې پوه شولې بس د هر څه نه چې ماخوذ دی جو ماخوذ شنو والعظیم عظیم ته اوس راغی نقیض الحقیر والکبیر نقیض الصغیر فکما ان الحقیر دون الصغیر فالعظیم فوق الکبیر دې ته وی قاضي صاحب تاسو پوه شولې حفیظ صاحب صغر او کبر دا د یو بل مقابل دی پوهېږې دا د یو بل نقیض دی او حقارت او عظمت دا د یو بل څه دي حقارت او عظمت دا کیفنی دا او صغر او کبر دا کمنی سی د کم شي کمیت او مقدار چې لګو نو صغیر او چې ډېرو کبیر وړوکي ماشوم ته مونږ صغیر وایو ځکه مقدار یې کم چې بیا لوی شي ول امامت ته جوړ شي نو بیا ورته کبیر وایو دا کبیر ورته وایو اوس یې جوسه سیوا شوله او د حقارت او د عظمت تعلق د کیف سره دی وجود ته نه ګورو خو که د یو سړي رتبه څه رتبه کمه وه جو حقیر او که رتبه اوچته وه نو ګوره هذا صغیر هذا نو رفع به څه راځي چې لیس بکبیر دا صغیر دی معنی څه نه دی پوه نه شولې او هذا حقیر نو رفع به څه راځي چې عظیم نه دی پوه شولې پته ولګېدله چې صغیر او حقیر جمع کیدی شي نه پوهېږې او کبیر او عظیم یو سړی رکوټی دی خس خو د مرتبې په لحاظ اوچت دی پوه نه شولې نو څه دی صغیر دی کبیر دا عظیم دی پوه نه شولې یو سړی کچ رکوټی دی او د مرتبې په لحاظ هم بې خونده دی نو صغیر او جمع حقیر مساوي هغه سړی پوهېږې په خبره دې دی پورې پوه شولې هر سړی وي چې زه دې صغیر وای خو چې زه دې حقیر نه وای او هر سړی وي چې زه دې عظیم وای خو چې زه دې کبیر نه وای نو لکه تاسو پوهېږئ که نه ځکه صغارت خو د وجود وړوکوالی دی نو وړوکي ته خو څوک دوره بلکې خلک ورته خوشحالېږي وړوکی سړی دی کباړ مباړ خلک به یې لاره روانې دوره کوي نو خلک ورته ګوري او خوشحالېږي ورته دا ولې صغیر دی خو که حقیر په ګټو به خلکو ویشته اوس به پوه شولې نو ګوره حقارت درجه دا د صغارت نه څه ده کمزورې ده نه ما ته ګورې د عظمت درجه به د کبیر نه سیوایي د عظیم درجه به ده نو ځکه الله تعالی ولهم عذاب عظیم وایي دا عذاب چې دی دا کمن نه دا به کیفن ډېر لوی سیوایي ولکه اوس پې پوه نه شولې
عبارت ته ګوره والعظیم نقیض الحقیر عظیم د حقیر نقیض دی او کبیر نقیض د څه دی اوس راشه په کما ان الحقیر دون الصغیر حقیر د صغیر لاندې دی که نه دی خلق وی وجود دی لږی خیر دی خو چې مرتبه لږنی نفل عظیم فوق الكبیر ومعنى التوصیف به ومعنى او معنا د توصیف به څه مطلب دا عذاب موصوف کړل شو پس سره پوهیږه په خبره باندې نو دی وای معنا د توصیف به دا معنا چې عذاب موصوف شو په عظیم سره چې انه دا عذاب اذا قیس چې کله دا قیاس کړل شي بسائر ما یجانسه په تمام هغه عذابونو سره چې کم سره د دې سره هم جنس دي ها ای څومره سزاګانې چې دي نو چې دا سزا د هغې سره مخامخ کړلی شي او په هغې قیاس کړلی شي نقصر عنه جمیعه هغه ټول به د دې نه قصیر او کوتاه شي وحقر بالاضافة الیه او چې دې ته نسبت والی ټول به څه شي نه پوهېږئ ولهم عذاب عظیم څه مطلب دی د دې دپاره دومره سزا ده چې څومره سزاګانې دي نومې سزا ده نومې نه هغه ټولې سزاګانې د دې نه حقیرې او قصیرې دي وړې دي پوه شول او دا پکې څه دی عظیم پوه نه شولې او دا اسام صاحب حاشیه لاندې لیکلې ده چې دا مطلب نه دی چې عذاب ځکه لوی دی چې معذب څه دی لوی دی هغه خبره نه نور سوره سزاګانې چې خدای پاک ورکی او سوره سزاګانې چې دي په هغه ټولو کې دا سزا به نه پوهېږئ ومعنى التنکیر فی الآیت ومعنى او معنا د تنکیر په آیات کریمه کې غشاوتن کې نکره راغلی ده او عذابن کې هم سره راغلی نو دا تنکیر د څه لپاره دا د تعظیم لپاره نه پوهېږه په خبره باندې دا د نوعیت لپاره د څه لپاره معنا د تنکیر په آیات کې دا ده چې ان علی ابصارهم نوع غشاوه یو قسم پرده ده یو قسم غټه پرده نه یو قسم او لیس داسې نه ده مما یتعارفه الناس چې خلق پیژني او د خلقو منځ کې متعارفه خدا پرده ده نه دا نه ده نه هغه څه ده وهو التعامي عن الآيات د خدای د آیاتونو نه ځان په زور ړندول ښه تعامي چې ړوند نه او ځان په زور څه کوي ړندی کوڼ نه به ځان په زور څه کوي کڼی پوه شولې دې دې پورې پوه شولې نو وعلى ابصارهم غشاوة څه مطلب دی د دې په سترګو باندې یو خاص قسم پرده ده هغه پرده محسوسه نه ده هغه د دې د تعامي ده پوه نه شولې ولهم من الآلام العظام نوع عظیم لا يعلم كنهه الا الله دا د آیات د دې ولهم عذاب عظیم ترجمه کی ها ولهم د دې د پاره من الآلام العظام د غټو غټو صداګانو نه د غټو غټو تکلیفونو نه نوع عظیم نوع لویا څومره لویا نوع ده لا یعلم کنهه د هغې حقیقت معلوم نه دی الا الله سوا د الله تعالی نه بل د الله نه سوا بل چاته څه نه ده معلومه نه ومن الناس